تپوس کوي دونه ماشوم راغی جي دونه ماشوم راغی وایي څه کوې په پنجو په سر باندې داسې اوچت اوچت کوي ځان اوچت اوچت کوي وایي جنګ له راغلیم الله رسوله وایي جنګ له راغلیم وایي ته خو ډېر ماشوم یې وایي ډېر ماشوم یې جنګ نشم کولی د الله رسوله ولې نشم کولی که جنګ نشم کولی د 12 کالو ماشوم دی که جنګ نشم کولی د یو صحابي د پټۍ په کار خو رادم که نه نبی علیه السلام وایي کس کې جذبه ده مخکې که للهیت و پکې مخکې که یو 2-3 څپه بس یو بل ماشوم و د 10 کالو ډېر زیات ماشوم و هغه هم پنجې اوچتولې ځان یې لوی لوی ښکاره کو نبی علیه السلام ورته ته کور ته د ماشومې نبی علیه السلام ورته وایي ته کور ته د ته ماشومې هغه ورته د الله رسوله مخکې چې دی پرېښوده هغه زما ورور دی هغه زما ورور دی زه چې کوم دی صرف د هغه نه 2 کاله کشر یم د هغه نه 2 کاله کشر یم خو د الله رسوله هغه ورته نبی علیه السلام ورته ډېر وړوکی وایي د الله رسوله وړوکی یم خو لیکن زور کې دی غټ یم ما سره په مقابله که ما سره د هغه کشتي وکړه پته مې ولګي د جنګ او للهیت جذبه راته ویې مجي نبی علیه السلام مبارک موسکی شي وایي ښه وایي کشتي ورسره کې وایي محبوبه په جنګ وایي په زور کې ته ډېر یم نبی علیه السلام مبارک دواړه په کشتۍ باندې وروسته صحابه ورته ګیر چاپېره ناست دي آقا نامدار محمد مصطفی ورته ګوري هلکه دواړه او د پهلوانانو دا دغه دی چې کله دوی کشتي کوي نو لاس داسې یو بل سره جنګوي لاسونه دواړو وروڼو لاسونه واچول هلکه نبی علیه السلام مبارک اعلان کوي نبی علیه السلام مبارک اعلان کوي او صحابو وګورئ ماشومانو ته د دې جذبې ته وګورئ زه خپل طرف نه یو جمله ویم زه د خپل طرف نه جمله ویم نبی علیه السلام صحابو ته وایي او صحابو وګورئ زه وایم رب په اسمانونو کې ټولو فرښتو ته وایي چې او فرښتو وګورئ دوو ماشومانو ته چې تاسو ماته وایي چې ته په دنیا کې انسان ولې پیدا کړې وایي انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ دواړه ماشومان دې پنجې اچولې دي هغه ماشوم کشر هغه بل ته په غوږ کې څه وایي ورته وایي معاذه وایي تا خو هسې نبی علیه السلام پرېښې دي د نبی علیه السلام وعده دا ده چې څوک یو پیره منتخب کې دوباره رد کوي نه زه ستا نه کشر یم ما ته پته چې د تا سره زور نشم کولی ځان راته روپرځوه خیر دی ستا پیسې لګي زما به څه جوړ شي ستا پیسې لګي هغه ماشوم ورته جواب کې وایي جي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دواړه پرېښوده د جنګ دپاره اخلاص ته وایم جي د ماشومانو اخلاص ویم دونه نبی علیه السلام دواړه پرېښودل صحابي وایي ما سره یو طرف ته ګورم یو طرف ته م را سره دونه ماشوم دی جنګ کې بل طرف ته م را سره دونه ماشوم دی زه وایم ما سره به په جنګ کې نوجوانان دا خو ماشومان دي دا د څه دي وایي هغه ماشومان یو ما د یو طرف د پنسې نه راکاږي ما ته وایي چې ابو جهل کم دی خبر راته د اخلاص او د محبت ویم ابو جهل کم دی هغه بل ماشوم زما ورور ورته وایي چې ده ته م ووایه ما ته ووایه ابو جهل کم دی وایي ما ورته چې ماشومانو تاسو په ابو جهل څه کوئ جمله درته د ماشومانو وایم جي اخلاص یو ورته وایي ما ته ووایه ابو جهل کم یو دی دا بل ورته وایي ده ته مه وایه ما ته ووایه ابو جهل کم دی صحابي ورته وایي ته به څه کوې په ابو جهل ابو جهل خو په اس باندې ناست دی سردار دی وایي څه کوې په ابو جهل وایي اورېدلی م دی چې ابو جهل د آقا نامدار محمد مصطفی پسې خبرې کوي د هغه په شان کې ګستاخي کوي وایي دې نوم والا وایي ما ورته وایي چې هغه مخامخ دی وایي چې ګوته مې ښکته کوله چې ښکته مې وکتم ماشومان نشته بره ورختلي چې اول د اس نه خپې ووالې ابو جهل به په دې باندې ډېر دغه کو وایي زما دپاره ډېره د لعنت خبره دا ده چې زما نه سر ماشومان ووالې دی ټول سبحان الله وایي دا د ماشومانو جذبه وه